خپل اصلاح لپاره به قدم پورته کې. الله جل شانو خو مال دولت گاڑے سورلی پیسے ډالر هر یو شی دا کافر تم ورکه جسو کې خوخ دی هغه تم ورکه جسو کې نه دی خوخ دشمنان وی هغه تم ورکه. لیکن ایمان او هدایت او صراط مستقیم او دین اسلام او سملار هغه چاته ورکه جسو کې خوخي جسو کې خوخي. چې کوم سړی ته ایمان نصیب کو دا سړی خوخ دی. چې کوم سړی ته د نیک عمل توفیق ورکړي دا سړی خوخ دی. چې کوم د ګناه او د معصیت نه ساتینو دا سړی خوخ دی. نو زما عزتمنو دا د الله جل شانو د خوخی نښه او علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله د دې خبرې څه دلیل دی؟ صحابي تپوس کوي. عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه راوی دی. مسند احمد ابن حنبل کې حدیث د دې څه دلیل دی چې دا سړی د خدای خوښ دی؟ وته یو فرمایل چې دې چې کوم نیکان خلق دي هغه سره تعلق ساتي هغه خوښ وي او چې کوم خیر کوم ځای کې دی هغه خیر خوښ وي. دا د خدای د محبت دلیل دی. او چې د دې الټۍ د بدن خلق سره تعلق وي هغه خوښ وي او چې شر کوم ځای کې وي د خیر زړه هغه خوښ دی نو دا د خدای مبغوز دی. بس په دې پیمانه باندې